بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو به اول ټولو ملګرو ته خاص کوم چې ځواب وکړو اول مولوي صاحب په حق کې. زه مولوي صاحب خاندان سره اول تعزیت کوم او وروسته به دا کوم واقعات شوي دي په هغې باندې به افسوس هم کوو او ځان هم په هغې کې ګناهګار شمار کې راولو، ځکه چې حکومت دی او حکومت پکار دی چې د هر یو سړي د جان و مال هغه ذمهوار وي. او زه په دې سټیج باندې د مولوي صاحب خاندان سره د هغوی ټولو شاګردانو سره د هغوی چې څومره مقتدیان دي هغوی ټولو سره دا وعده کوم چې انشاءالله تعالی موږ به دا مجرمان ښکاره کوو او دوی به چا کردار ته انشاءالله تعالی زه د ستاسو د خاندان او د ستاسو زه به دې بردبارۍ ته هم سلام پېښ کوم چې دا کوم واقعات وشو او د هغې باوجود خلک چې دي کوم پر امن طریقې سره که احتجاج هم شوی نو ډېر پر امن طریقې سره شوی دی او د افسوس د اظهار هم شوی نو ډېر زه باید صحیح طریقې سره شوی دی چې کوم د عوامي حق دی هغه خو ادا شوی دی. خو زه ستاسو هغه پر امن طریقې ته چې کوم تاسو دا هغه کړي دی بل هغې ته سلام پېښ کوم. زه ډېرې خبرې به نه کوم خو بس یو ځل به بیا دا دغه کوو چې انشاءالله تعالی په دې ملک کې په دې خوا روان دي چې امن راشي د دې لپاره به هم دعا کوو او دا به زموږ ټولو په شریکه کوشش وي چې داسې صداقتي طریقې کې کې غلطۍ ښکاره شي یو غلط سړی ښکاره شي نو پکار دی چې د هغې موږ په خپله زه تاسو ته یو وړه غوندې کې بس خبره به کوم چې دا ټوله ذمهواري چې ده دا به موږ په حکومت او په پولیس باندې نه ورچو، موږ به په خپله هم خپلې ذمهوارۍ هر یو سړي ته هر یو کوڅې ته هر یو ستنې ته هر یو ټرانسفارمر ته پولیس نه شي ودرېدلی، خو معاشره به خپله هم څه ذمهواري اخلي چې هغه وایي چې یار دې ځای کې دا خلک راغلي دا غلط وشي چې دا دې خلکو موږ رپورټ وکړو موږ ته په خپله تپوس وکړو چې هلکه ته څنګه هغه دې ځای کې څه کوې نو دغه به موږ سره به ستاسو تعاون وي نو انشاءالله تعالی دا ملک کې الله به یو ځل بیا دعا وکړو چې الله دې ملک کې امن راولي، پوره اسلامي ممالک کې دې امن راولي. ډېره مهرباني ده.